که چېرته تاسو باندې رزق تنګي وي نو داسې وکړئ چې زه درته صرف یو آیت ښیم د سورې توبه د سورې توبه 28 نمبر آیت دی 10مه سپاره ده وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ نو تاسو به دا وظیفه جوړه کړئ داسې طریقې سره به دا وظیفه کوئ تاسو ته به دا مال او دولت انشاءالله داسې ځای نه راځي چې خپله به هم حیران یې خلک به هم درته حیران هلکه دا ده سره دا مال حال کوم ځای نه راوړو هلکه نور کوم ځای نه راوړو الله راکړو که الله به درته غیبي دروازې کوله وکړي ته به پوه هم نه چې د کوم ځای نه دا مال ماته راځي نو تاسو دا آیت چې دی پس د مازدیګر د مانځه نه هر مازدیګر مانځه نه پس 40 ورځې به دا وظیفه وکړئ 314 پیرې اول او آخر درود شریف 11 پیرې درود شریف اول او آخر او منځ کې 314 یعنی 313 بار به دا وظیفه جوړه کړئ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ دا به 314 پیرې او 40 ورځې پورې به دا وظیفه وکړئ بیا دعا کوئ انشاءالله العزیز ته به وګورئ چې تا ته څومره مال او دولت راځي نن سبا خلک مالي پریشانو کې مبتلا دي کاروبار مې خراب دی پیسې نشته دا مې اوړه نشته دا مې چینی نشته دا مې غوړي نشته پریشانی دی ټینشن دی انشاءالله العزیز دا ټینشن به ختم شي او ما ته به دعا کوئ انشاءالله که په دې عمل وکړو انشاءالله تو وګوره چې لکه د باران په شانتې به درته روزي راورېږي انشاءالله الله به درته رابندې دروازې کوله وکړي نن خلک ګرځي ما ته تعویض وکړه چې پریشانی مې ختم شي او لارې مې کوله وشي دروازې راته بندې دي یې په مخ شی راته اپوټه کېږي نو دا یو خو د مونږ اعمال ټیک نه دي خپل اعمال ټیک کړئ توبه استغفار وکړئ توبه استغفار چې کله وکړي انشاءالله العزیز ستا خپله دا ټول ټینشنونه به ختم شي الله به درله ټول ټینشن ورسره دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله ته وګوره چې تا باندې څنګه د رحمت دا دروازې الله کولاوي او پریشانی دې ختمیږي مالی ټینشن هر یو ټینشن به د پریشانی به انشاءالله ختم شي الله دې ټولو مسلمانانو ته فراخ روزي ورکړي الله دې ټول مسلمانان د هر غمه د هر پریشانی نه زموږ ټول روڼ اختیان دې الله محفوظ وساتي واخر دعوانا ان الحمد لله